دوستانو که چېرې تاسو هم د واسکټ کټینګ زده کول غواړئ 36 نه 42 پورې کوم چاته وي په هغې کې دا دویمه ویډیو ده. د دې دا ناپ دی دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. راځئ چې د دې کټینګ شروع کړو. په کټینګ کې هماغه شانتې څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي اول به موږ وروستی حصه یعنې بیک سایډ کټ کوو، هغې نه پس فرنټ. دغه شانتې کپړې چې کوم بند سایډ وي هغه خپل طرف ته کېدی او داسې یو لکیره به وښیې دا څنګه چې زه وایم د کپړې د سیده والي لپاره. په 1 انچ کې به یو نښه ولګوئ. زموږ چې څومره نښې دي د دې نه پس به لګي. دا چې کومه موږ نښه ولګوله د دې نه پس به زموږ ټولې نښې وي. 27 انچ موږ سره لمبایي ده، فکس 27 انچ لمبایي به موږ والو. همدغه شانتې څنګه ما 2 نښې ولګولې همدغه شانتې 2 نښې به تاسو هم ولګوئ. دې سره به 2 انچې مارجنه د فولډینګ دپاره 2 انچې کپړه څنګه چې زه دا نښې سیده کوم همدغه شانتې به تاسو هم دا سیده کړئ. د دې نه پس د ارمول نښه یعنې د اوږې چاتی په 4 باندې تقسیم 38 چاتی ده 9.5 انچې 9.5 انچې کې به دا 2 نښې ولګه او 16.5 کې د کمر نښه 14.5 همدغه شانتې 2 نښې. دا به هم په سکویر باندې همدغه شانتې سیده کړئ دا څنګه چې زه یو بل سره میلاوم او سیده کوم. همدغه شانتې څنګه زه د مارکې سیده کوم همدغه شانتې تاسو هم سیده کړئ. دې نه پس د غاړې یعنې هلې نښه چاتی په باره باندې تقسیم کړئ په باندې 3 انچې راځي باندې 3 انچې کې دغه نښه شوه. دغه شانتې په کم 2 انچې کې دغه د ډاون نښه څنګه دا نښه مو ولګوله همدغه شانتې تاسو هم نښه ولګوئ. دې نه پس د تیرې نښه تیره د دې 16.5 انچ ته 108 جمع نیم انچې دلته 108 انچې کې به نښه ولګوئ په باندې 8 انچې. دا نښې ټولې همدغه شانتې به میلاو کړئ یو بل سره دا څنګه چې زه میلاوم. اوس د لوزینګ نښه چاتی په 4 باندې تقسیم 9.5 انچې جمع 1 انچ 10.5 انچې دغه نښه شوه. کمر چې د 36 انچې دی په 4 باندې تقسیم کې 9 جمع 1 10 انچې شو او هیپ چې دی دا 40 انچ دی نو په 4 باندې تقسیم کې 10 جمع 1 11 انچې نښه. ټولې نښې همدغه شانتې به یو ځای کړئ څنګه چې زه یو ځای کوم. دا اوس وګورئ 10.5 انچې نښه ټوټل 10.5 شو دا 10 انچې یعنې 9 جمع 1 او دا والی 10 جمع 1 11 انچې نښه دا شوه. 9 انچې سلیحي به مونږ پرېږدو د هغې نه اخوا 11.5 انچې کې نښه مونږ ولګوله. دغه شانې تاسو هم ولګوئ 11.5 دلته 11.5 دلته او همدغه شانتې دا ټولې نښې به یو ځای کې چې مونږ ته د سامنې یعنې د مخکې تنې په کټینګ کې څه مشکل نه وي. همدغه شانتې به دا نښه چې مو ولګوله د دې نه پس د مخکې تنې کټینګ شروع شو. 27 مونږ سره لمبایي ده نیم انچې به ورسره جمع کړو 27.5 انچ 2 انچې د فولډینګ دپاره. همدغه شانتې دلته هم نښه ولګوئ 27.5 20.5 جمع 2 انچې د فولډینګ دپاره. څنګه چې نورې نښې مونږ یو ځای کولې به همدغه شانتې دا نښې چې هم دی په دغه سکویر باندې به بلکل سیده راولئ څنګه چې زه کوم. که ویډیو تیزه وي نو ځان ته سپیډ لږ سلو کړئ او ښه په اطمینان سره یې وګورئ. ارمول نښه چې څنګه بیک کې وه 9.5 انچې چاتی په 4 تقسیم د کمر نښه هماغه شانتې 16.5 انچ 14.5 دلته هم 9.5 9.5 انچې 14.5 انچې دغه 2 نښې مو ولګولې. دغه شانتې دا هم سیده کې یو بل سره یې میلاو ټیک همدغه شانتې دا څنګه چې زه کوم همدغه شانتې تاسو هم وکړئ. اوس د حالې یعنې دغه د غاړې نښه اسانه طریقه ده چې غاړه په 4 باندې تقسیم کړئ 16 انچې غاړه ده
په 4 باندې تقسیم 4 انچې راځي 4 انچې نښه موږ ولګوه. ښه ده دویمه نښه چې ده همدغه شانتې په باندې 3 انچې کې څنګه چې ما ولګوله او په کم 2 انچې کې د ډاون نښه ټولې نښې به همدغه شانتې یو ځای کې دا څنګه چې زه یو ځای کوم همدغه شانتې څنګه چې ما دا یو ځای کړې نښې همدغه شانتې به یو ځای کې دې نه پس په بیک کې کنده څومره وه د هغې نه 2 سوتره کم وه هلته په کم 6 انچې وه دلته 5.5 انچې 5.5 انچې کې ما دا نښه ولګوله. دې نه پس چې انچې ټیپ سیده کړې دا ناب کې 9.5 انچې راځي دلته به 8.5 انچې کې دا نښه ولګوئ بره 9.5 دلته 8.5 دا ټولې نښې هم یو بل سره یو ځای کې چاک سره به احتیاط کوئ چې دغه شانتې څنګه چې ما نه بې احتیاطي وشوه دغه شانتې ستاسو په بې احتیاطۍ سره چاک نه ماتېږي. ټولې نښې همدغه شانتې یو ځای کې دا څنګه چې زه یو ځای کوم واسکټ کې ډېر څیزونه داسې چې یو شانتې دي په ټولو واسکټو کې یو شانتې وي هغه به تاسو ته په بل یو ویډیو کې بیان کړم. ښه د لوزینګ نښه په بیک کې 10.5 انچې موږ بره نښه لګوله دلته به 11 شي 1.5 انچې زیات هلته موږ 10 انچې نښه د کمر لګوله دلته 10.5 انچې 10.5 انچ هلته 11 انچې د هپ نښه وه دلته 11.5 انچې 11.5 انچې نښه دا ټولې نښې به همدغه شانتې یو ځای کې دا څنګه چې زه یو ځای کوم. واسکټ کټنګ ما مخکې هم تاسو ته ویلي دومره ګران نه دی صرف معمولي غوندې توجه غواړي او محنت بار بار د دې دا ډرینګ چې دا کوم زه کوم دی ته ډرینګ وایي ډرینګ به بار بار کوئ نو بیا به یو خو به کټینګ زده شي بل به نه پکې غلطي نه کړي. په باندې 1 انچې به دغه یو نښه ولګوئ د بره جیب لپاره 1 انچې د دې ځای نه د دې لکیرې نه اوچت 1 انچې همدلته هم نښه او دغه شانتې 4 انچې پوره جیب وي موږ سره برنۍ په 4 انچې کې به دا پوره یو نښه ولګوئ دا د بره جیب نښه شوه. اوس چې دی دا فاصله به ناب کړئ دا څومره په باندې 3 انچې دا نښه لاندې نه د جیب نښه چې دی هغه په کم 8 انچې کې اول ته بره جیب په باندې 3 انچې دا فاصله وه دلته هم په باندې 3 انچې کې دا نښه ولګوئ دا وګورئ په باندې 3 دلته هم په باندې 3 انچې دلته په کم 8 انچې کې موږ نښه لګولې وه دلته هم په کم 8 انچې دا نښې مې یو ځای کې دغه شانتې ټیک چې څنګه زه کوم 6 انچې به موږ سره دا جیب وي برنۍ 4 انچې او لاندینی جیب چې دا 6 انچې د جیبونو نښې مو لګېدې او د دې نه پس دا دغه به ناب کې دا سایډ چې دا څومره دی 17.5 انچ په بیک کې په فرنټ کې موږ سره 17.5 انچ هیڅ د کټینګ یا دغه پکې حاجت نشته شیپ د دې دا غاړه صرف ناب کوو همدغه شانتې به تاسو هم ناب کې څنګه چې زه ناب کوم د سلایي به ورته ډبه وباسئ باقي په باندې 3 انچې دلته هم د سلایي لپاره به ډبه وباسئ هغه په باندې 3 انچې هم بار کې دا به ناب کې 16 انچ موږ سره بین دی نو 8 انچې د هغې نیم راځي 8 انچې به دلته نښه ولګوئ څنګه چې ما ولګوله او 1 انچې به موږ سره هاف نښه راځي د باقي چې کوم دی همدغه شانتې په دې کرب باندې په دې شیپ کوټه باندې به همدغه شانتې دا معمولي غوندې شیپ ورکړئ چې دا ته موږ بیا کټ کړو. باقي انشاءالله د دې چې کله زه سلایي کوم د دې سلایي چې زه کوم نو هغه وخت کې بیا تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ ورسره چینل سره ځان بالکل یو ځای ساتئ نو په ډېر داسې خبرې چې پای باندې نه پوهېږئ نو ورسره به پوهېږئ چې دې نه مخکې ما کوم ویډیو کړی د 36 چاته هغه هم تاسو وګورئ که ذهن کې هم څه سوال راځي ما نه کمنټ کې تپوس وکړئ او دا د 38 چاته دغه شوه ویډیو شوه اوس د دې نه پس د 40 چاته ویډیو به هم د دې نه پس اوس تیارېږي نو ورسره ویډیوګانې ګورئ بل زه کوشش کوم چې سلایي ویډیو هم هغه زر در زر جوړه کړم نو چې کوم خبرې ستاسو په ذهن کې وي چې پای باندې پوه شئ باقي د دې نه پس زه کومه ویډیو جوړه کړم د سلایي ویډیو که نه د دغه د کټینګ ویډیو دا ماته تاسو په کمنټ کې ویلی شئ همدغه شانتې د دې کټینګ دی څنګه چې زه کوم همدغه شانتې به تاسو هم وکړئ
او دا په ترتیب سره زه همدغه د پښتنو وروڼو لپاره بیانوم او دا ویډیو جوړوم چې هر یو ناپ ویډیو مخې ته راشي نو چې اړه د تپوس حاجت پکې پاتې نه شي. دا ټول کټینګ همدغه شانتې به وکړئ دا څنګه چې زه کوم. د دې د چاک نښه پاتې ده، چاک څومره یې 4 انچې به چاکي، چاک نښه ورته وموس ولګوئ. دا څنګه زه لګوم همدغه شان 4 انچې نښه ده، دې نښو له همدغه شانتې ټکونه به ورکړئ. باقي د دې فایدې چې دی هغه به درته زه وروسته ښیم د سلایې په ویډیوز کې چې د دې فایده څه د دغه ټکونو ورکولو. زما کوشش دا وي چې د ټولو نه اسانه کومه طریقې په هغې باندې زه کټینګ وکړم چې کوم د ټولو نه کمزور انسان یې جام پرې پوه شي.